رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الزمر آية نمبر 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. اور اللہ یتوفا قبض کئی الانفس نفس حین موتها داغه د موت په وخت کې. والتی اور هاغه جانونه قبض کئی لم تمت چې نه مړه فی منامها اور هغوی په خپل خوب په وخت کې، یعنی د خوب په وخت کې الله تعالی د انسان روح وباسي. فیمسکو نو پس منی اوساتی التی هاغه روحونه قضا د چا په باره کې چې فیصله شوي علیها په هغوی باندې الموت د موت، ویرسلو اور واپس اولیږي الاخرى نور روحونه الى اجل مسمى د یو وقت مقرره پورې. ان فی ذلک بیشک په دې کې لآیات نشانیان دي د داسې قوم دپاره یتفکرون چې کم غور و فکر کوي. اوس روانه ترجمه. الله تعالی قبض کوي نفس د موت په وخت کې، والتی اور هغه نفسونه چې کم لا نه مړه خو د خپل خوب په وخت کې. فیمسکو نو پس منی اوساتي سروحونه چې د چا په باره کې فیصله شوې د هغوی د موت، او واپس اولیږي نور روحونه د یو وخت مقرره پورې. او بیشک په دې کې نشانیان دي د یو داسې قوم دپاره چې کم غور و فکر کوي. اٹس اے ویری بیوټیفل اینڈ ډیپ آیا، ډېر ښایسته آیت دی، ډېر غور و فکر والا سوچ والا آیت دی. الله تعالی وی چې یتوفا الله اور الله یتوفا قبض کوي. یتوفا مینس پورا قبض کول شعور اور روح. اللہ قبض کئی الانفس نفس واحد استعمال شو singular, and it's beautiful and it's part of the eloquence of the Quran چې دلته اللہ تعالی نفوس اونوي. نفوس جمع توي ډیر توي او نفس واحد دی. نفوس هغه جمع الکسره ده. دلته که اللہ تعالی نفوس ویلیو دا غي مطلب بداو چې روزانه و ډیر خلق وفات کېدل. نفوس په یو ورځ کې به ډېر خلک وفات کېدل، خو الله نفوس ونه وی. الله وی الانفس، روزانه لږ یو څو خلک وفات کېږي. روزانه د یو څو خلکو ټایم اف ډیت لیکلی شوی. سبحان الله. الله انفس وی واحد. که نفوس ویلی نو روزانه به ډېر خلک وفات کېدل. الله یتوفى الانفس، الله تعالی قبض کوي نفس حین موتها داغه د موت په وخت کې. او صرف د موت په وخت کې د انسان نه روح نه قبضه کیږي، یو بل وخت هم دی چې هغې کې انسان ته کوما ملاویږي او د لږ وخته په داغه روح داغه نه لاړ شي، او هغه کم وخت دی د خوب ټایم. والتی اور هغه نفسونه الله قبض کوي لم تمت چې لم نه تمت هغوی مړی فی منامها لیکن د خپل خوب په حالت کې. فی منامها د هغوی د خوب په وخت کې. هر شپه چې مونږ اوده کیږو او فرشتې زمونږ خواله راشي او مونږ له کاما راکي. اټس لیټرلی ا کاما. هر شپه فرشته زمونږ خواله راځي او زمونږ نه روح وباسي. زمونږ نه روح وباسي. هغه سټیج چې انسان اوده کیږي، او دا اوده کېدل مطلب دا چې د انسان نه روح ووتو. فرشتې راځي او تی روح قبض کوي. یتوفا روح ته قبض کوي. او چې بیا ډیپ سلیپ بالکل انسان ډوب خوب ته لاړ شي، نو روح داغه نه پوره سالم روح داغه نه وتی او جسم په ځمکه پاتې هغه ودی. او زمونږ روح چې کوم دی هغه عالم امر ته لاړ شي. ځکه اکثر خلک رښتیا خوبونه ګوري، بیکاز زمونږ روح چې کوم دی هغه په عالم امر کې دی. اور اکثر زمونږ د روح ملاقات د هغه ځای د ارواح سره وشي. اکثر مونږ په خوب کې مړیم وګورو، اور اکثر زمونږ په خوب کې د مړو سره خبرې موشي، بیکاز زمونږ روح د هغوی د روح سره دی. زمونږ روح په عالم امر کې دی او د هغوی روحونه هم په عالم امر کې دي. کم خلک چې وفات شوي او زمونږ د روحونه د هغوی د روحونو سره ملاقات وشي، اور هغوی مونږ ته څه خبره وکړي، او سهار مونږ پاسو مونږ وایو چې ما فلان کس په خوب کې لیدلی او کم چې وفات دی، اور هغه ماته دا ویلیو. او کله مونږ رښتیا خوبونه وګورو چې کوم د الله د سایډ نه، کله مونږ څه استخاره وکړو هغې کې مونږ د الله څه اشاره راکړي، رښتیا خوب مونږ وګورو. هغه هم بیکاز زمونږ روحونه هغه وخت کې عالم امر ته تللي،
او عالم امر کې د الله تعالی فیصلي او زمونږ روح ته یو خبره سناو چې یو هنټ مونږ ته الله راکړي د څه خبرې په باره کې. او دا ځکه چې زمونږ جسم خو لاندې ښکته په بیډ باندې پروتي خو روح زمونږ نه وتې هغه په عالم امر کې. نو ولتي هغه نفسونه الله قبض کوي لم تمت چې لا خو هغوی مړه نه په بیډ چې کومه باډي پرته ده نو هغه فزیکلی اټس بریدینګ فزیکلی هغه ساه اخلي هغه سایډز هم چینج کوي. الله تعالی سبحان الله الله تعالی زمونږ په خوب کې سایډز هم چینج کوي. که مونږ په یو سایډ باندې ټوله شپه پراته یو نو بلډ فلو کلاټس به جوړ شي. نو الله تعالی دا جسم کنټرول کوي په دې سایډز هم بدلی دا سام اخلي خو روح په دې کې نه. نو ولتي هغه نفسونه هم الله قبض کوي لم تمت چې لا خو مړه نه فی منامها او د هغوی په خوب په وخت کې مړه نه خو په خپل خوب په وخت کې. اوکې د یو نیم روح په باره کې الله تعالی فیصله وکړي چې دا روح واپس ملیږه دا په دې عالم امر کې هی پرېږده. نور ټول روحونه واپس ولیږه د هغوی سره لا ټایم شته. دا یو نیم روح چې دا واپس ملیږه دې کس ته په خوب کې موت راځي. فیمسک التی قضا نو پس منی کې التی هغه ارواح چې د چا په باره کې فیصله ده علیها په هغوی باندې الموت د موت د چا په باره کې چې د موت فیصله وشي نو هغه روحونه ځان سره وساتي او نور روحونه واپس دنیا ته ولیږي. نو سبحان الله دا هر شپه فرشتې د الله تعالی نه سوال کوي یا الله دا روح مونږ واپس ولیږو او که نه چې د چا دپاره د موت فیصله هغوی دپاره الله وی فیمسک التی دا واپس ملیږه او د چا دپاره چې لا ټایم یي د هغوی لا ژوند یي په دنیا کې نو هغوی ته الله وی نو د دوی سره یو بله ورځ شته دی. ویرسل الاخرى ویرسل او واپس ولیږي الاخرى نور روحونه چې کوم نور دي هغوی واپس ولیږي. نو مونږ سحر پاسو او مونږ وایو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا. یا الله سره ډېر شکر دی چې مونږ له د ژوند راکو بعد د موت نه. بیکاز نیند خوب چې دی نو هغه لټرلی موت دی. سبحان الله هر شپه د الله او د فرشتو په منځ کې دا کانورسیشن چې دا روح واپس ولیږو او که دا کیدو الله ورته وایي دا یو کېده دا نور ولیږه یو ورځ به زموږ په باره کې هم داسې فیصلې کېږي. مونږ وایو چې دا کانورسیشن دا خبرې صرف په هاسپټل کې کېږي کم کس چې کوما کی او د چا برین از ډیډ اکثر خلک دیر هارت از ډیډ دیر برین از ډیډ خو هغوی په وینټ باندې او په مشین باندې د هارت از بیټینګ په مشین خو چې هغه وینټ ته لر کی مشین ته لر کی نو بس کس ډیډ شي. نو هر ورځ نرس سوال کوي ډاکټر نه چې شوډ وی پل د پلگ دا مشین لرګو دا مشین اخوا کو. لټرلی دا کانورسیشن د الله د فرشتو په منځ کې کیږي چې دا روح واپس ولیږو که ونه لیږو. should we pull the plug or not. So وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور واپس ولیږي الاخرى نور روحونه چې کوم لا ودی هغوی واپس ولیږي الی اجل مسمى د یو وخت مقرره پورې د دوی هم په دنیا کې بس لږ ساتي. ان فی ذلک بشک په دې کې لآیات آیات دي نشانیان دي لقوم یتفکرون و داسې قوم دپاره چې کوم غور و فکر کوي. یعنی یو کس چې په ډیپ تاټ کې یتفکرون غور و فکر والا کس نو هغه به د نن نه پس په هغه سیم روټین نه وده کیږي بالکل بے غمه بالکل د دنیا کې ډوب. اب لږ سوچ لږ غور و فکر کوي چې زه اوده شم زمانه به روح ځي او دا روح به واپس راځي او که نه څه به د زما دا روح واپس را نشي نو هغه به خپل شپه په کومه طریقه باندې ختموي how will he end his night. اب په کومه طریقه باندې اوده کیږي اب کوشش کوي چې زه په پروفیټک طریقه چې کومه طریقې سره نبی علیه السلام اوده شوی دی هغه به د ګناه نه کولو کوشش کوي. ایټ لیسټ د خوب په ټایم کې حرام به نه ګوري حرام به نه اوري اینڈ په هغه طریقه به اوده کیږي چې په کومه طریقه رسول الله سلام اوده شوی صلی الله علیه وسلم. د تاسو یو کویک بیډ ټایم روټین اف نبی علیه السلام شیر کوم چې نبی علیه السلام به هر شپه باوضو اوده کېدو اور صحابه کرامو ته ویلیو چې د خوب د پاره وضو وکئ څنګه چې د مونځ د پاره وضو کوئ او خپل بسترو ته باوضو ځئ. چې کم کس باوضو اوده شي په ښي طرف باندې او خپل ښي لاس د خپل ښي مخ ته لاندې کیږي
نو ټوله شپه یو فرشته د ده دپاره مقرره شي او هغه د دې کس د مغفرت دپاره دعا کوي او د نبي علیه السلام په سنت په طریقه باندې اوده کېږي با د وضو سره په ښي طرف په ښي سایډ باندې او ښي لاس د خپل ښي مخ ته لاندې کېږدئ او بیا د خوب دعا وایي اللهم بسمک اموت و احیا اور آیات الکرسی وایي او 3 ځله 4 کل وایي او دې سره سره به رسول الله سلام هر شپه په ذکر باندې اوده کېدو بیکاز وی آر اوور تھنکینګ بامز موږ لیټرلی واکینګ بامز یو د سوچونو د اوور تھنکینګ د شپې د ډېر سوچونو د وجه خوب نه راځي نو یو کس په سنت په طریقه اوده کېږي هغه چې دا ذکر کوي د دې ذکر په منځ کې به هغه ودهیي اور څه ذکر دی آیات الکرسی ده د سوره بقره آخري 2 لاست 2 دغه چې دی آیتونه هغه دي 4 کل دي 3 ټایمز ویل دي او نبی علیہ السلام خپل لاسونه د دعا په شکل کې کړل او په هغې کې به پونک وکړو او بیا به په خپل پوره جسم باندې سپریډ کو دم مطلب دی هاتھ پیر نه نو ځان به په خپل دم کو په خپل پوره جسم باندې به دا لاسونه راکاږل او دې سره سره به چې کله اوده کېدو نو مسلسل ذکر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اور 33 ٹائمز سبحان اللہ 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر دا ذکر ویل مطلب سو پرش انسان ته خوب نه دی راغلی هغه اوده شوی نه دی نو مسلسل په ذکر کې او چې کله مونږ دا روټین فالو کوو نو د دې ذکر په منځ کې وی سلیپ مونږ په ډیپ خوب کې لاړ شو I'll repeat چې د نبی علیہ السلام څه روټین د شپې وضو کول بسترې ته راتلل هغې باندې 3 ځله بسم الله ویل تاکې انسیکټس دي په بیډ کې په بلانکټ کې هغه اخوا شي 3 ټایمز خپل بلانکټ سنډل او هر ځل هغې باندې ویل بسم الله بسم الله بسم الله بیا خپل په بستره باندې لاس وهل په بیډ باندې او هغې باندې ویل بسم الله بسم الله بسم الله هر قسم شر فتنه اور نقصان د دې بیډ او د دې بلانکټ نه ووتو بیا آیات الکرسی ویل 4 کل ویل سوره بقره آخري 2 دغه چې دی آیات هغه ویل د خوب دعا ویل او 33 ټایم سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویل اینڈ د پاخره کې استغفار ویل 70 ټایمز 100 ټایمز او ته دې په منځ کې وتا سوده دا بل تاسو سر ته نه رسولې چې یول بی اسلیپ خو اټ لیست سنت به فالو شي او یو ورځ بیا داسې راشي چې انسان ته په خوب کې موت راشي اور هغه چې راپاسي نو هغه حیران چې دا څه چرته یم سوره یاسین هغه آیات یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون خلک به حیران چې دا مونږ چا راپاسولي د خپل خوبونو نه اواز به وشي چې دا وعده وه د رحمان او رښتیا ویلي رسولانو د دې آیت نه مخکې چې کوم آیت الله رسول الله اسلام ته صلی الله علیه وسلم چې ته دا خلک ته نشي پویولی ته د دې خلکو ذمہ دار نه ته د دې خلکو د گمراهۍ ذمہ دار نه دوی چې د شپې اوده کېږي نو دوی سوچ کوي چې موږ سره ډېر ټایم دی په دنیا کې نو بلکې الله د دوی دپاره صرف الی اجل مسمى یو وخت مقرر اخري د هغې نه پس هم دوی ته موت را روان دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا آیا دوی جوړ کړی دی من دون الله د الله نه سوا شفاعا څوک شفارس why are they so relaxed د دوی دپاره به څوک د الله په مخامخ کیس کوي د دوی دپاره به باقاعده یو شفارسي راځي ځکه دوی دونه ریلیکس دي قل یا رسول الله دوی ته ووایم دا چې کوم مینی ګاډز دوی جوړ کړي دي په دنیا کې کیا ولو اگر چکانو دی اغوی لا یملکون نه اختیار لري شیئن د ایز شیزم ولا یاقلون او نه په هغوی کې عقل شته هغوی خو خپله بوتان دي هغوی به ستاسو شفاع وکړي او هر شپه دا اوده کېږي او ځان ته مخامخ دا سټاچوز لګولی دي او بت یې لګولی دي او دوی دې ته ګوري او دا سوچ کوي چې موږ به د الله نه دا خلاصوي لا یاقلون په دوی کې عقل نشته قل لله الشفاعة جمیعا یا رسول الله دوی ته ووایه د الله دپاره هی شفارس دی جمیعا ټول په ټول د قیامت په ورځ هم څوک هم چې د چا شفارس کوي د الله په اجازت باندې وکوي او بیا هغه شفاعت منل یا نه منل د دې اختیار هم د الله سره دی د چا مجال بنی چې د الله د مرضي بغیر څوک څه خبر هم وکړي له ملک السماوات والارض
د الله دپاره هی بادشاهي ده د اسمانونو او د ځمکې. ثم بیا الیه هم د الله طرف ته هی ترجعون به تاسو را واپس کیږي. It's beautiful, the word الیه. It means بل ځای ته تلل نشته. Direct return to Allah. Direct return. موت نه پس direct return to Allah. منس کې څه شفارس څه باؤنډري څه کوټ هیڅ هم نشته. موت نه پس direct الله ته return. وإذا هر کله ذکر الله چې ذکر وشي د الله وحده اکیله واحد چې کله په محفل کې صرف او صرف د الله ذکر وشي بل څه ټاپک نه په یو محفل کې فار ایگزامپل چې عید ګیدرینګ اور ا پارټي یا څه چرته ګیدرینګ دی فرینډز ګیټ ټوګیدر او په هغې کې د الله ذکر شروع شي اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة اشمئزت نو تنگی پیدا شي. اشمئزت مینس یو کس د هغه زړه تنګ شي دومره تنګ شي چې هغه په هغه ځای کې کېناستی نه شي. دې ته وایي اشمئزت. ایکسټریم انریسټ پوزیشن کې چې دا زړه بیخي بیچینی نو بیچینه شي نفرت راشي. قلوب الذین د زړونو د هغه خلکو لا یؤمنون بالآخره چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې. اشمئزت تنگ شي یا د نفرت ډک شي زړونه د هغه خلکو لا یؤمنون بالآخرت چې کم ایمان نه راوړي په آخرت باندې. واذا او هر کله ذکر الذین چې ذکر کیږي الذین د هغه شیزونو یا د هغه معبودانو یا د سپورټس یا د پالیټکس یا د نیوز یا د چا بل انسان څه ذکر کیږي من دونه د الله نه سوا اذا نو په هغه وخت کې هم دوی یستبشرون ډیر خوشحاله او ایکسایټډ شي. It's such a living ayah. Quran is not just a book. قرآن صرف یو کتاب نه دا یو living book دی اور sometimes د قرآن آیتونه داسې دي لکه په مخ باندې سپېړه. It's a slap on the face. Because قرآن دومره ریالټي وایي. قرآن ما تاسو ته پریویس لیکچرز کې ویلي و چې بودیسټ د په قرآن باندې ټوله کې لوی objection دا و چې دا ډېر straight forward کتاب دی. په دې کې ډېرې سیده سیده خبرې شوي دي. of course because دا د قرآن دا آیات دی چې کوم ځای کې د الله ذکر کېږي هغه ځای کې ستاسو زړونه تنګ شي او چې کوم ځای کې بل څه ټاپک ډسکس کېږي نو هغه ځای کې تاسو خوشحاله یې. د الله په خبرو باندې تاسو بور کېږئ ستاسو زړونه تنګېږي اینڈ د دې نه علاوه چې څه خبرې کېږي سپورټس ډسکس کېږي نیوز لیټسٹ نیوز ان پالیټکس یا د یو بل کس خبرې کېږي یا د چا پسې گاسپ کېږي نو دیٹ از انټرسټنګ. اذا نو هغه وخت کې هم یستبشرون هغوی ډېر خوشحالي. د دې نه انسان ځان جج کولی شي چې زه په کم ځای کې یم ویر ډو آی سټینډ. هر کس خپل ځان معاینه خپله کولی شي. قل اللهم یا رسول الله ته ووایه اللهم ای الله فاطر السماوات والارض the creative designer the carver. فاطر means یو creative طریقې سره ډیزاین کول. it's not just پیدا کول صرف پیدا کول نه دی. فاطر السماوات it means اسمان اور ځمکه په یو زبردست طریقې سره جوړول ډیکوریټ کول. the creative designer the carver السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې عالم الغیب والشهادت چا څه چې علم دی د غیب او د ظاهر. انت تحکمو یا الله ته به فیصله کې بین درمیان عبادکا د خپل بندگانو فیما د هغه خبرو په باره کې کانو چې او دوی فيه په هغې کې یختلفون چې به اختلاف کو په کومو خبرو کې چې دوی اختلاف کو په هغې کې به د ورځ په آخرت باندې ته زموږ په منځ کې فیصله وکړي. ولو او اگر انا بشک للذین د هغه خلکو سره میسر شي د هغه خلکو سره ظلم چا چې ظلم کړی دی ما هغه څه فی الارض چې کوم په ځمکه کې دي جمیعا ټول و مثله او د هغې په مثل. که د ورځ په آخرت باندې د ظالمانو خلکو سره پوره پلانټ ارت ملاو شي او د دې پلانټ ارت په مثل یو بل هم ورته الله ورکي یعنی 2 پلانټ ارت شي د سره 2 پلانټ شي د سره معهو د هغه سره لفتدو نو البته هغه به فدیه کې ورکي به هغه د څه په بدله کې من سوء العذاب د انتهایی سخت عذاب د بچ کېدو دپاره یوم القیامه د قیامت په ورځ.
چې کله دوی خپل دا ټورچر وګوري د ایول نیچر اف عذاب یوم القیامت د قیامت په ورځ د قیامت عذاب دومره سویر دی دومره هارر دی په هغې کې that's the kind of horror اوسه پورې په اس سکیری مووي کې اس پروډیوسر ډایرکټر دغسې هارر نه دی جوړ کړی د هغې اس انیمیشن امیجنیشن اس هم نشته چې کله دا خلک خپل د عذاب وګوري د هغې هغه ایول نیچر وګوري الله تعالی جست بالفرض مثال ورکوي چې که دوی د دې عذاب د بچ کېدو دپاره که زه دوی له دا پوره ځمکه ورکم او د ځمکې کې چې څه دي مطلب پوره پلانټ ارث او د دې په شان ولا یو بلم ورکمه دوی به هغه دواړه مال راکړي چې الله دا واله په فدیه کې او موږ د عذاب نه بچ کړه هغه عذاب به دومره سختي وبدا او ظاهر بشي لهم د دوی دپاره من الله د الله نه ما هغه عذاب لم یکونو چې نو دوی یحتسبون چې د هغې ګمان هم کولی شو داسې عذاب به د الله د سایډ نه په دوی باندې را ظاهره شي وبدا ظاهره بشي it will appear in front of them چې د هغې دوی وهم و ګمان هم نشو کولی د دوی په وایلډسټ امیجنیشن کې هم دا عذاب دوی نشو امیجن کولی ولو او اگر ان بشک للذین د هغه خلکو دپاره ظلمو چا چې ظلم کړی دی ما هغه صحیح فی الارض چې کم په ځمکه کې جمیعا ټول و مثله او د دې په مثل یعنی د دې ځمکې په مثل دوی سره یو بل ځمکه ومي ماهو د دوی سره لفتدو نو البته هغه به په فدیه کې ورکړي دا هر څه زمانه واله خو ما بچ کم په دنیا کې په آخرت کې به انسان دومره سخي شي چې دا عذاب وګوري نو انسان به دومره سخي شي چې هغه به وایي که ما څه دی په دې دنیا کې نن سبا څونه مال دی څونه دولت دی امیجن څومره بلینیرز اوسېږي په دې دنیا کې څومره کروڑ ارب پتیان دي په دې دنیا کې او د هغوی به څومره پراپرټي د هغوی به څومره بینک بیلنس وي امیجن چې د یو کس پوره دنیا یې هغه د پوره دنیا باچایي all countries belong to him ټول هر څه د هغه انډري نو په کم غرور او په کم تکبر کې به هغه په دې دنیا کې د ورځ په آخرت باندې د نه دا تکبر او دا غرور وځي او د एकदम سخي شي دی به الله ته الله زمانه د پوره دنیا باچایي واله خو ما د عذاب نه بچ کړه او صرف یو دنیا د ده سره نه د ده سره دوه دنیاوې ومثله that's why په دې آیت کې یو لیسن دی چې که په آخرت کې سخی کېدل غواړي اټس بیټر په دنیا کې سخی شي په دنیا کې سخی شي نو دا عذاب نه انسان بچ شي اور الته په فدیه نشي ورکولی او دلته مونږ فدیه ورکولی شو وی کین لیټرلی مونږ چې څونه ژوند دی دا زمونږ ټایم دی یوټیلایز اټ دا زمونږ سره ټایم دی چې مونږ ځان هغه عذاب نه د خپل ګناهونو نه بچ کولی شو ما لم یکونو یحتسبون د هغه عذاب چې کم دوی ګمان هم نشو کولی دومره هارر به یې په هغې کې وبدا او هر کله چې ظاهر شي لهم د دوی دپاره سیئات او د دوی برایانې د انسان برایانې به په یو شکل کې راځي د یو مانسټر د یو بلا په شکل کې به راځي فار ایگزامپل یو مانسټر بلا به راشي او هغه به وایي زه ستا هغه فحشا یم زه ستا هغه بې حیایي یم اور انسان به هغې ته ګوري چې ته زما ګناه یې هغې شکل به دومره هارري نو وبدا ظاهر بشي لهم د دوی دپاره سیئات او د دوی برایانې ما هغه عمل کسبو چې کم دوی خپله کماو کړی وحاقه اور غیر بشي راتاو بشي بهم د دوی نه ما هغه عذاب کانو چې او دوی به د هغې سره یستهزئون چې ټوکې وې کولې مذاق پې وړاوه فاذا پس هر کله مس الانسان چې ورسي مس ټو ټچ هر کله چې ورسي انسان ته ضرر څه تکلیف څه ټربل دعانا نو هغه دعا وکړي زموږ نه په آخرت کې انسان الله پکاري اټس ا نیچر فطرت اف انسان چې هغه ته په آخرت کې عذاب ورنږدې شي نو هغه چغې شروع کړي یا الله سیو می یا الله سیو می یا الله ما بچ کړي یا الله دا هر څه زمانه والی زما اولاد زما بچي زما مور او پلار هر څه واخلي خو ما بچ کړي په آخرت کې هم د هغه دا آواز وي او په دنیا کې هم د هغه دا آواز وي در و دعانا هر کله چې یو تکلیف ورسي انسان ته دعانا نو هغه پکارئ مونږه
ثم بیا اذا هر کله خولناه چې مونږ اتاکو هغه ته نعمتونه. خولنا لفظ مخکم راغلی، it's not new for you guys، دا په دویم ځل رالو. او خولناه ما تاسو ته ویلو چې خول مطلب دی layer upon layer، یو شي نه تاویدل. like for example یو کس په بیډ کې سملاستو، هغه په ځان یو بلانکټ واچو، بیا بل واچو، بیا بل واچو، دا لیرز یې په ځان جوړ کړ، دې ته خول ویلی کېږي. خول ما تاسو له بل مثال هم درکړی چې یو انسان په یو کور کې اوسیږي، د هغه اولنی خول د هغه جامې دي، دویم خول د هغه کور دی، دریم خول د هغه نیبرهوډ دی، بیا ورپسې شهر دی، بیا ورپسې ملک دی، بیا ورپسې هغه پوره کانټیننټ دی، بیا دا پوره دنیا ده، بیا فضا ده. دا ټول لیرز د انسان نه تاو دي. نو الله تعالی هغه سیم لفظ استعمال کو چې مونږ د تکلیف نه پس مونږ دله دومره نعمتونه ورکو چې دی مونږ په نعمتونه کې پټ کو، هر طرف نه نعمتونه منه د خپل طرف نه. دیو سوی دا انسان سوی قالا، نو دی وی انما صرف او صرف بس اوتیتو دا خو را کړی شوي دي ما ته علا علم، زما د علم په بدولت، دا خو زه ایکسپرټ یم، ما ډیر محنت کو، ما رائټ ډیسیژن واغستو، په صحیح وخت کې مې صحیح فیصله وکړه، په صحیح وخت کې مې صحیح انویسټمنټس وکړل، د صحیح کس نه مې مشوره اغستې وه. زه به خپل سکسس سټوري خلکو سره شیر کوم چې ما کم محنت کړی دی، په کتاب لیکم چې ما کم سټرګل کړی دی، هغه ټول کریډټ خپل ځان له ورکړي. نو هی سیز قال انما بېشک صرف او صرف اوتیتو را کړی شوی دی ما ته دا علا علم، د خپل علم په بدولت. ټول هر څه په خپل ځان والی، الله ته هیڅ کریډټ ورنکړي، بل نه بلکې د سکسس لپاره الله څه لفظ استعمال کړي. اټس ویری امپارټنټ لفظ را روان دی. دی خو ځان ته اوس ډېر سکسسفل وایي، ډېر کامیاب وایي، د خپل مثالونه ورکوي اوس ټول خلکو ته. اور الله څه وایي؟ نه نه نه، بلکې هي دا خو فتنتون، یو ازمایشو، یو فتنه ده. الله تعالی دا ونه وایي چې دا د یو کامیابي وه، دله ما یو نعمت ورکو په دنیا کې، نعمت ورته نه بلکې سی وې فتنه. په دنیا کې په قرآن کې د سکسس، د دنیاوي سکسس لپاره کم لفظ استعمال شو؟ فتنه، ټف ټیسټ. ټوله کې غټه فتنه په دنیا کې څه ده؟ اټس سکسس، کامیابی، دنیاوی کامیابی د دنیا ټوله کې لویه فتنه ده. بیکاز یو فیل لایک چې هر څه سموت روان دي، اور الله چې مالا دومره ډېر مال او دولت راکړی نو هغې له ډېر شیزونه هم جوړ کړي دي. زما بچي هم ډېر اوچت اوچت سبقونه وایي، د هغوی باندې انویسټمنټس هم زما ډېر لګي، زما یو ځای کې م انویسټمنټ دی، بل ځای کې م انویسټمنټ دی. نو که مالا الله پیسې راکوي هم نو هغه څه ما څه جمع کېږي، خو نه زه یو ځای کې خرچ کوم، بل ځای کې خرچ کوم، بل ځای کې خرچ کوم. ایو کس صحابه وي چې ما خپل پیسو له ډېرې سوړې کتلي دي، مطلب زما پیسې ما سره نه سیف کېږي، هغه بس ځایونو ته ځي، ما ولې ځای نه کتي دي، هغه هر ځای ته ځي. زما بچی سبقونه وایي، کالجونو ته ځي، they're just graduating and higher education دی and this and that and blah blah blah. Allah says just go on. ته ځه په دې فتنه کې، ته ځه. it's smooth، یو smooth life ستا روان دی، ډېرې پیسې زه تاله در کوم، ډېر مال او حال دی ستا. دکه اصل فتنه ده چې په دنیا کې دومره رک چې ستا نه زهیر، دکه اصل فتنه ده. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر خلک هغوی ته علم نشته. د څه علم نشته؟ د دې علم نشته چې دا څه دي، دا چې څومره آرام او آسایش دی، نو دا یو فتنه ده، دا یو ازمایش دی. ډېرو خلکو ته دا نه ده پته چې ښه زندگی، بهترین لایف سټایل، هر څه په پلیټ کې ملاوېدل، هر څه په ټیبل باندې ملاوېدل، هر څه په یو آواز کېدل، د نوکرانو یو لاین لګېدلی دی، هر څه ستا په خوښه کېږي، پیسې شته، مال او دولت، everything is there. ډېرو خلکو ته دا نه ده پته چې دا یو ازمایش دی. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ډېرو خلکو ته د دې علم هی نشته چې دا یو فتنه ده. چې کوم کس باندې مصیبت رالو، ټربل رالو، هغه خو به obviously الله ته آواز کوي. هغه چې الله نه غواړي نو چا نه به غواړي؟ په مصیبت کې خود دعا نه، هغه خو خود به خود الله ته پکاري. نو خو آسان ازمایش دی، that's easy. ټوله کې ګران ازمایش څه دی؟ چې تاله د الله پکارولو څه وجه هی نه،
you're so calm, relax. دونه خوشاله چې تاته الله یاد هی نه دی او دا یاد هی نه د الله یاد نه راتلل دا هم اصل ازمایش دی. لیکن د دې نه خلک زیاتر نه دي خبر ولکن اکثرهم لا یعلمون. قد تحقیق سره قالها ویلی و دغه خبره الذین هغه خلق من قبلهم چې کوم د دوی نه مخکې وو. د دوی نه مخکې چې کوم خلک راغلي هغوی ته به څه ضرر ورسېدو نو الله به پکارو او چې بیا به خوشحالي راغله نو الله به ته هیر شو. فما اغنا نو پس پکار رانلل عنهم د دوی دپاره ما هغه څه کانو چې او دوی یکسبون چې دوی به کماول. فاصابهم نو پس ورسېدل دوی ته فاصاب لایک ا ټارګټ د یو ټارګټ په شان ورسېدو دوی ته سیئاتو برایانه یا بره انجام نو ورسېدو دوی ته بره انجام ما د هغه عمل کسبو چې کوم به دوی کو. والذین اور هغه خلک ظلمو چا چې ظلم کړي من هؤلاء په دې خلکو کې یعنی د پریزنٹ پیپل اهل مکه مشرکین مکه چا چې په دوی کې ظلم وکړو سیصیبهم نو ان قریب دوی ته بم ورسی سیئاتو برائی یعنی برا انجام ما د هغه عمل کسبو چې کم به دوی کو وما هم بمعجزین او هرگز دوی مونږ نشي عاجز کولی. دو لفظونه دلته کې استعمال شو. فرش د دې آیت لک ترجمه تاسو دوباره واورئ. فاصابهم چنانچه وبرسی دوی ته سیئات و بره انجام ما د هغه عمل کسبو چې کم به دوی کو. والذین اور هغه خلکو ته بم ورسی ظلم چا چې شرک کړي چا چې ظلم کړي من هؤلاء په دې پریزنٹ خلکو کې یعنی مشرکین مکه کې اهل مکه کې دوی ته بم سیصیبهم ان قریب وبرسی دوی ته سیئات و بره انجام یعنی برائی ما ته هغه عمل کسبو چې کم دوی کړي دي وما هم بمعجزین او هرگز دوی مونږ نشي عاجز کولی. سیصیبهم سیصیب means to hit a target یو شی هټ کول د ایرو سره سپیر سره د میزایل سره یو شی هټ کول نو الله تعالی وی دا عذاب دوی ته ورسی من هؤلاء د نبی علیہ السلام نږدې خلق مراد دی چې ایون چې د نبی علیہ السلام په کمپنی کې ناست دي خو که هغوی هم ظلم کوي شرک کوي نو هغوی ته بم زمونږ عذاب رسی او د څه په شکل کې به رسی د یو ټارګټ په شان د یو میزایل په شان به دوی ته رسی. وما هم بمعجزین او دوی به هغه عذاب نشي عجز کولی. معجز لفظ comes from self defense. تاسو په دې اسمان کې انټي ایرکرافټ لیدلی دي. د انټي ایرکرافټ دا فنکشنی چې هغه میزایل نلیفای کوي یعنی که په فضا کې میزایلی نو دا انټي ایرکرافټ څه کوي چې هغه میزایل ختم کی هغه میزایل شوټ کی هغه نلیفای کی. نو د خلکو سره چې څومره پاور دی کاغه علمی پاور دی کاغه مال دی کاغه دولت دی کاغوی څومره موي چې وی آر سکیور که به موږ څومره مصیبت راشي نو موږ د هغې مقابله ښه ښکلې کولی شي بیکاز موږ سره مال او دولت دی. که تا سره سمي no matter how secure you are no matter how blessed تعالی الله څونه نعمتونه درکړي دي خو چې کله د الله عذاب په انسان راشي هغه عذاب څوک نشي عجز کولی. بمعجزین هغه ته نشي عجز کولی هغه میزایل ته نشي راغورځولی هغه ته نشي کینسل کولی. وما هم بمعجزین. اولم اور آیا دوی لم یعلمو دوی ته علم نشته ان الله چې بشک الله یبسط الرزق کشاده رزق ورکوي لمن یشاء او چاته چې غواړي ویقدر او تنګي ورکوي. ان بشک فی ذلک په دې کې لآیاتن البته نشانیان دي لقوم یؤمنون د داسې قوم لپاره چې کم ایمان وروړي. With this we conclude. Barakallah fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.